کیمیکل والا رونو واوره دا کم کیمیکلو نه چې پی جوړیږي وکې تپوس د ډاکټرانو نه دا هغه کیمیکل دي چې په مړي یې دا اچي په هسپتالونو کې چې کم مړی څښا کیږي که نه او دوی یې 2-3 ورځې ساتل غواړي دقه کیمیکل پی اچي چې دا وجود یې څښا نه شي 3 ورځې او 5 او 6 ورځې په بار ملکونو کې مړی پروت دي دغه کیمیکل پی اچي چې دا تاله دې پی جوړوي په خدای قسم ماته یو ډاکټر وي دا د ګردو بیمارۍ ټولې دې نه دي ګرده بالکل تباه کوي اینه څښا کوي پړپوس تباه کوي او ماشومانو له خلک پی علي مور پلار په پیډر کې ورته دغه اچوي ټول ماشومان یې تباه او برباد کړي ته د خدای نه نه یېرېږې ته خپل بچې نه لرې ستا بچي له چې څوک زهر ورکړي ته خفه کېږې که خوشحالېږې نو ظالمه په مسلمان زهر څکې دا خو زهر دی اخو یې بچي له وړي پیډر کې ورته اچوي نو په پردي ماشوم ګلالي ماشوم په ګل ماشوم ته زهر خرڅې خدای نه ویېرېږې مړه کم کم د تشمیر ډاکټر حضور پاک مدینه منوره کې یو ځل روانو یو سړي غله خرڅوله مثلا غنم لاس مبارک پکې ومنډه بره وچو لاندې لامدو یا صاحب السلعة ما هذا دا څه دي بره غنم اوچ دی او لاندې لامده دي سړی ورته یې اصابت السما باران پې شوی دی خبرې مه کوې لکه سړی ورته وي باران پې شوی دی هلکه باران په بره کېږي که په لاندې کېږي په بره حضور پاک ورته وفرمایل وی چې باران پې شوی دا به د بره چولي چې خلکو لیدلی وي من غشنا فلیس منا چا چې زما مس سره ټګي وکړه دا ما والا نه دی منکو ټګي که نه کړ ګوړه یې هلکه وی بله ماته یو سړی وی چای مې دله پخ کړې ده مې هلکه خوږه ده که پې کوي ګوړه کې مې دله پخ کړې ده چینی ښه شی نه دی ډاکټران هم وایي وی دې کې کیمیکل یې چې دا ښه شی نه دی ما ته یې ګوړه کې مې ګوړه څه شی دی وی دا خو د پټي اصلي ګوړه ده مې ته ته څه خبرې ټول چینی په پور کې اچوي کچه ګني ریبي او پکې چینو بوجۍ ور اچوي چینی ارزان دی او ګوړه ګرانه ده دم ټګي شوه او مې رنګ کاټ اچوي که نه اچوي دا ولې خلک دوکې کوي ما په خپله زمینداري کړې ده ما به سوډا چوله هغه خیر دی اخري راوچتی رنګ کاټ به نه قسم دی د ما ګوړه به خلکو د مخکې نه بورۍ رالېږلې او ګرانه به خرڅېده تاسو اصیل کار وکړئ دا پسه به ډېرې پیسې کوي ما اچوه رنګ کاټ وی ما ته منډی والا وایي چې پکې اچوه ته منډی به ستا په دغه کې سملي په قبر کې که ته به سملې سوچه کار کوه په کور به دې ګوړه خرڅېږي هر سړی به یې دنه په ګران قیمت اخلي او موږ ټول دوکې داکې شروع کړ دا راته زه ګورې خپله د پېښور کې مې یو ځل د فردوس سینما سره سیوان اخیستل ماښامې ټیم هغه هم سړی ښه سړی و یاره خو اوس به یې راته رخوالي پته ولګي مې سیوان به راکېښو جسخاني مې په کیلو پسو دی وی په دی مې بس چې ته سووی د دې ګاډو والا سره جوړه نه کوم غریبانان 5-6 روپۍ که د نو ګټي څه چل کېږي عجزانان یې که ټول ګاډی مال د 15 زرونی هم پردې قره دي دوی له ډېرې ورکوي د دوی نه هم خلک خوري نو ما ورته ویل لکه داسې وکړه چې نر ستا د خوښې خو چې سوري مورې او سخاني هغه د ځوان زوی راته ګوتی راوغورځولو ځان له په خپله غونډ کړه ما پکې یو غونډ کړ ګوتی مې ډکه کړه ویې تلله پیسې مې ورکړې کور ته مې راوړه بس کې د بسونو زمانه وه چې کور ته رالم ما ته وایي دا دې څه راوړل مې ټیپر خو سیوان دي څه وی ټولو منه ډېر شی راوړی ور ځان راوړی نسخه راوړی لږ راوړه خورو یاره چې دی وکړه دا تو مې دی سر ته وخت چې من خو پکې یو دانه وکته او تاسو وایاست ښه نو خانک کې ګوتی واړوي ګوره ورته یاره ټول څښه وبېدل څښه بین ترې روان شو یا خدای دا خو ما په خپل لاس کې نیولي و چاله مې ورکړی هم نه دي داسې چل یو مقتدي راته وی نه وی دې ګاډو والا هر قسمه پکې شته وی دې ځان طرف ته په دې ګاډۍ میخونه ټکوالي او دا څښه سیوان دا کیلو 2 کیلو یې په هغې کې اچولې میخ ته یې ځان کړي چې ته ځان له ښه غونډ کې اعلی
او تا اوتلی نو چې ته پیسو ته لاس کې نو هغه ستا ګوتې غلې غوندې راولې میخ ته واچوي او میخ ته چې مخکې وې ځان کړي ګفټ ګفټ تاله دري دا مسلمان هم چې د ماښام منځو کې او ته ورته راځه که د ګلدین کاکا ابره ته وایي صبر وکړه اوابین کومه شپږ رکاته اوابین به دیم کوي او تسبیح به 1500 سره مې او لاس به یې اوچت کړي خدایا او جنت او ته به مانه جنت ته لاړ شي که خدای وبخلم زه به هلته نه یم چې د هغه څخه سیوان والو خدای دا هغه څخه سیوان چې به خرڅول او دا هغه چې هغه څخه ګیرې غټه پرېښې وه شیخ الاسلام او څخه نیمبوان به خرڅول دا هغه پیو کې چې به یې د نیرو باچول دلته خو به سوچه پی میلاویږي که نه لکه سوچه میلاویږي که جوټه پوډر نو پخوا به یې وباچولې نم ګناه وه ما د یو ښځې نه پی راوړل سهار چې مې لمونځ وکړه نو ما به هغې نه پی راوړل نو کور یې ما ته ویې ښځې ته وایي اوبې پکې زیاتې کړې دي نو ما هغې ته ویې مې ترورې پیو کې دی اوبه زیاتې کړې دي اما ته ویې ولې اوبه پلیتې دي سر مې زه خو پې اودس نه کوم او نه پې غسل کوم چې ته راته پاک پلیت خبره کوې خو اوبه خو ما کره کور شته که نه ته په ما ولې خرڅې ما ته وایي ما دې خدای ووایي هغې به وایي ما خدای ووه دا د هغې قسم و خدای دې وبخي اوس مړه ده موږ یې ماشومان لوی کړي وایي ما خدای وخه ما پکې اوبه اچولې بس ما یې توبه توبه ټیک شو کور مې هغې قسم وخوړه چې ما خدای وواکه ما پکې او تاسو وایي اوبه اچئ وایي دا ټیک وایي وایي دا په پیو کې اوبه نه اچئ دا په اوبو کې پې اچئ د اول بالټي کې اوبه واچئ د پاسه پې میخ ولچ اوس شیطان هغې له په ذهن کې دا چولې حرام خوري څه ته وایي ډېر قسمونه یې دي پردی ځمکه دې نیولې ده او نه پرېږدي او د هغې اوبه او مدنس کې قسم دی حرام پردي دوکان دې نیولی دی پردی کور دې نیولی دی دا حرام دی دا ولې مونږ کوو سودي کاروبار دا ټول حرام دی د شپې به لاړ شي دوه کسان وروڼه د خلکو بیخ ووته په ګیاګانو پسې خلک بیخ ووت ټول اوس په دې پولو ګرځي غریبانان غوا میخې له ګیا راوړي او یا په بیه علي او دا به دوه وروڼه 12 بجې پاسي لرونه به ترخ کې پټ ونیسي او پردي شوتل ته به کښېني او ښه مضبوط 2 ګېډي به را پرېږدي او را په اوږه به یې کې کور ته به یې راوړي او من او سلوا به خپلې غوا ته وغورځوي خوشحاله به ماښام به یې منځ هم کړي مازدیګر به یې منځ هم کړي هره شپه د شوتلو غله موږ ته خلک وایي شوتله هم غلا کېږي ما دا خو د هندوستان نه د سړی هندو نه راځي دا همدا مسلمان کوي چې دا بانګونه وایي او دا منځونه کوي او لاس کې لا 1500 تسبیح بیا دې نیولې توبه وباسه هر سړی په غلا پسې سر دا کم پیټو کې چې ټماټر خرڅېږي لاندې پکې واڼي او بره پې غټي قسم دې دا هم ګناه ده کم سیوان چې خرڅوي لاندې پوټینې څخه بره امرود ورشه لاندې پکې پوټې ښودي چې غویم نه خوري او د پاسه یې پې ښه مزېدار 2-3 زیړې ښودي هلکه ولې مسلمان له دوکه ورکوې د یو ځل پېښور کې را روان وم یو سړی و نیمبوان یې خرڅول ما نیمبوان اخیستل او داسې ښایسته زیړ نیمبوان و چې سړي ته مې وکتل نو سړی هم ښه سوچه راته معلومېده مې دا خو د جنت نه راکوز شوی دی دا د نامه نه چې ګیره اوږدوي زه ورته شیخ الاسلام وایم نو ګیره هم د نامه نه اوږده وه او ګیرې له ښه د کوپرې او د بادامو تیل ورکړي و ځکه ګیرې ښه مضبوط پړق وه او د یو سترګه او بله کې په ورانجام اچولي او بډې یې والی وې مې دا شی به ښي چې ورنږدې شوم مې نیمبوان په څو د کیلو وایي په دی یاره چې مې وکتل لاندې کچره پرته وه مې لکه د ازیال غټ غټ پراکې دا ځوان زوی ما ته وایي چې نرخ زما د خوښې شی ستا د خوښې ما ډېره ښه ده چې لاندې تله غړمه کړه هغه پوټخنو نه یې ډکه کړه هغه سوابیرو په شان کلک چې اوبه پکې نه غویم نه خوري هغې ته او د پاسه یې په یو څو زیړ را خوشې کړل ما داسې کې نو تا ما سره اوس خبره ونه کړه چې نر زما د خوښې شی به ستا د